چې په دې 15 کال کې هونه کالج سا شو نه چې یونیورسيټي سا شو بلکې الټا چې کوم کالجونه سا شو نه پرایویټ شو دا صوبه تقریبا د نشل کال مخکې چې کله بری صوبه کې سراج صاحب د دې صوبې منسټرو د خزانه وزیرو نو هغه وخت د جماعت اسلامي پالیسي تعلیم متعلق دا چې موږ د ماشومان له کتابونه ورکړل فیس او یا پرایویټایزیشن یا نور خبرې دا خو بالکل سوچم نو موږ سټوډنټس ته کتابونه ورکړل او مطلب مقصد دا و چې تعلیم پروموټ شي بیا د نېشنل حکومت راغی او نن د 15 کال چې د پی ټی آی د حکومت وشو نو هغوی دا صوبه دې ته تر ورسوله چې په دې 15 کال کې هونه کالج سا شو نه چې یونیورسيټي سا شو بلکې الټا چې کوم کالجونه سا شو نه پرایویټ شو دا سټوډنټ استحصال دی دا دوی سره زیاتې دی دا ظلم دی په دې کې چې دا په زرګونو کالجونو چې یا استادان چې دي دا صوبایي حکومت ناکامي ده چې دوی نه کار نشي اخیستی ته دې باندې سټوډنټس پروموټ کولی نه شي ته ایجوکیشن پروموټ کولی نه شي سږ کال په زرګونو سټوډنټس ستا پیل شو دا ستا تعلیمي ناکامي ده او بیا الټا تا چې کوم دي نو هغه شته کالجونه هغه هم پرایویټ کړل نو لهذا حکومت ته دا خواست کوو درخواست کوو چېرې دا پالیسي دا د سټوډنټس په فیور کې نه ده دا د قوم په فیور کې نه ده زیاتې کېږي دا سټوډنټ سره د قوم سره او دا پالیسي دې باندې پرپور دا واپس واخیستی شي او د دې لپاره نیکسټ نور څه لایحه عمل دی وکړي مې ویژن دا خو کلیر و چې تاسو ته ما ووایي چې سراج الحق صاحب کله د صوبې منسټر و نو هغه سټوډنټس ته کتابونه هم ورکړل هغوی د سټوډنټس کتابونه هم چې کوم دی سرکاري کړي وو فري ورکړي وو نو دا د جماعت اسلامي د دې حوالې سره چې کوم دی دا موقف دی چېرې دا څیز غلط شوی دی موږ د سټوډنټس سره ولاړ یو کوم چې دا سټوډنټ تعلیم حاصل نه کړي به نور لار باندې لاړ چې آی نن سبا عام دی په علاقه کې په معاشره کې ټوپک کلچر عام دی نو ډاکي شو کې دا سټوډنټس کوم دي دا یو غلط سایډ ته کوم دي لاړ شي له جماعت اسلامي دوی په سر باندې ولاړ ده د جماعت اسلامي د یوت صدر حیثیت سره ان شاء الله دې دا یقین دهاني ورکوم چې سم کېږي ان شاء الله موږ دوی سره شانه بشانه یو کله جماعت اسلامي نیکسټ ګورنمنت د جماعت اسلامي راغی نو زموږ د مخکې یو پروفایل پروت دی زموږ یو روډ میپ پروت دی چې موږ سټوډنټس ته مخکې کتابونه فري ورکړي دي نو مطلب دا نه صرف دا پرایویټایزیشن دا سیستم به ختمو بلکې موږ به سټوډنټ په سر باندې لاس کړو دوی ته به نور کپړې یا مطلب د یونیفارم یا بکس وغیرہ دا ان شاء الله موږ سټوډنټ ته پرووایډ کوو موږ تعلیم پروموټ کوو د هغې مخې ته به رکاوټ نه ساتېږو